د خپل پلار عزت کوئ، احترام یې کوئ، خیال یې ساتئ. ځکه پلار چې کله ځوان و دا ځواني یې ستا دپاره قرباني کړه. چې کله دی ځوان و نه به دی په یخ بند و، نه به په ګرمي بند و، نه به په مسافري بند و، بلکې دا ټول به دا پر ځان برداشت شوی ستا دپاره. د بل مزدوري به یې کولې، د بل خبرې به پر ځان وړلې، او د کور څخه په شپو شپو مسافر و. دا د چا دپاره؟ د خپل اولاد دپاره. نو باید اوس اولاد دغه رقم د خپل پلار قدر وکړي، خیال یې وساتي. څنګه چې پلار به د خپل د زوی پوښتنه کوله، د صحت پوښتنه به یې کوله، د خرچې پوښتنه به یې کوله، او د موړتیا او د وشتیا پوښتنه به یې کوله. نو باید ته اوس د خپل پلار دغه رقم پوښتنه وکړې. هلته چې کله ته ماشوم وې پلار ته محتاجه ولې، پلار ساتلې. اوس ته کله ځوان سوې، زلمی سوې، ستا پلار بوډا سو، اوس به ته د پلار خیال ساتې او د پلار به قدر کوې او خدمت به یې کوې. پلار لس اولاده ساتل، لس بچیان یې ساتل، هغو ته یې ودونه وکړلو او د هغو دپاره یې خپله ځواني خوار کړله. خو افسوس نن سبا اولاد هغه لس زامن یو پلار نسی ساتلی، د یو پلار خدمت نسی کولی. یو پلار لس زمن ساتلی سی، د لس زمنو خدمت کولی سی، خو لس زمن د یو پلار خدمت نسی کولی. افسوس پر داسې اولاد باندې. باید موږ تاسې د خپل پلار قدر و احترام عزت وکړو. د چا چې مور و پلار ژوندي وي نو هغه دې د خپل مور و پلار احترام او خدمت وکړي، او د چا چې مور و پلار نه وي ژوندي، د دنیا څخه یې رحلت کړی وي، نو هغه دې د خپل مور و پلار دپاره همیشه دعاوې کوي او خیراتونه دې پسې کوي. هېڅکله هم مور و پلار هېر نه کړي. زیارت یې ورځئ، مور و پلار پسې دعاوې کوئ او مور و پلار پسې خیراتونه کوه.